خو صوبایي حکومت او ضلعي داسې منتظمین چې کوم دي ذمہ داران دي د هغې غفلت او بالکل د دې په جنازه کې هم څوک نو داسې خاص کسان نو د سارې یو افسوس هم موږ په دې کوو او د تشویش خبره هم ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول خو موږ د دیار خان چې کومه قرباني ورکړې ده او کوم د بادرې شهادت نصیب شوی دی په هغې باندې د دې خاندان سره د ټولې علاقې سره موږ همدردي کوو او په دې باندې زما خیال ټوله چار څه د فخر کوي چې هغه کوم طریقې سره په بادرې سره د خپل ژوند فکر یې ونه کړو خو د خلکو د دې خیبر پښتونخوا د عوامو لپاره قرباني ورکړه نو دا قرباني به موږ همیشه یاد ساتو. که وګورئ نو د تیر څو میاشتو نه د زموږ صوبې امن و امان صورتحال رسته رسه خرابېږي لګیا دی او دې باندې موږ بار بار دغه کړی دی چې دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی ځکه چې دا څو پورې چې دا مسله حل شوې نه دلته کې نه ترقي کېدی شي نه نور مسایل حل کېدی شي. دې خواته مرکزي حکومت ته هم پکار دی او صوبایي حکومت ته هم پکار چې توجه ورکړي. بیا ورسره چې کوم طرف ته تاسو اشاره وکړه دا ډېر د افسوس خبره ده چې پولیس والا زموږ رونه روزانه په بنیاد باندې د هغوی وینه تویېږي لګیا ده هغوی قربانۍ ورکوي لګیا دي هغوی نوې د جرأت او د بادرۍ کارنامې چې دي هغه رقم کوي لګیا دي خو د هغوی ته چې د هغې کوم بیا صله میلاوېدل پکار دي د هغې چې کوم ریکګنیشن کېدل پکار دي هغه دلته کې نه ښکاري او په دغه کې خصوصا زه صوبایي حکومت ته او زما ټول د پولیس ادارې ته هم دا دغه دی چې درخواست دی چې پکار دی چې دې طرف ته دوی توجه ورکړي ځکه چې دې سره به د پولیس کوم مورال چې دی هغه ډاون کېدل شروع شي نو موږ دا نه غواړو چې دا مورال دې ډاون شي. دوی قربانۍ ورکړي دي دوی دا قربانۍ چې دي دا ضایع کېدل نه دي پکار او پکار دا ده چې اوس امن طرف ته توجه دې ورکړی شي او دې لپاره داسې اقدامات اوچت کړی شي چې آینده د نور دیار خان نه نور خلکو نه نور پولیس رونو نه د قربانۍ تمه نه وي او دا حالات چې دي دا د بهترې طرف ته لاړ شي. باقي حکومت یو دا هم کوشش کوي چې امن لشکرې موږ جوړې کړو نو دې سره به امن ممکن وي چې ګورئ جي د حفاظت کول امن راوستل سکیورټي پرووایډ کول دا د ریاست کار دی دا د وفاقي حکومت کار دی دا د صوبایي حکومت کار دی. که مونږ لشکرو باندې ډیپنډ کول شروع کړو نو بیا به دا خبره چې د افراطفرۍ طرف ته لاړ شي. د یو حکومت که ټیکس اخیستلي اخلي نو هغه هم دې دغه باندې اخلي چې خپل سټیزنز له به هغوی حفاظت ورکوي هغوی له به امن و امان ورکوي هغوی له به سهولیات ورکوي نو زما دا خیال دی چې دا د حکومت ذمواري جوړیږي چې هغوی دې طرف ته توجه وکړي. ډېره مهرباني.